ډیر بیمار شوی و. دومره تاپ پکې نو چې د خط دپاره راپاڅېدلی وي. هواګانو وهلی و، ډیر بیمار و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خط ورسېده. هغه یې داسې نیولی دی او لولي خط او خط یې د سینې د پاسه راګزار شو او وفات شو. نیمګړی داسې د دنیا نه لاړ، خو د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصال نصیب نشو. ځکه نبی علیہ السلام وی ما عهد کړی دی، ما وعده کړی ده، ما جبه کړی ده. نو دا د مسلمان شان دی چې لا ایمان لمن لا امانت، لا ایمان لمن لا عهد له. چا کی چې د وعدې پابندي نه ګورې د ایمان کامل نه دی. نو واده چا سره کوم چې وکړي نو بیا یې پوره کوه، بیا یې پوره کوه. اسې چې چا سره خبره کوي نو انشاءالله ورسره وایه سبا به درځم انشاءالله که چرې د الله خوښه شي. داسې مضبوط باور مه کوه، داسې مضبوط په خپله خبره اعتماد مه کوه. نه د معلومه چې سبا به څه پیښیږي، سبا به څه حالي. وی د الله قدرت په اله ومنې چې تا جوړه کړي یوی او پیښه سحر بله شي. سړي ته پته ولګي، بیا د الله د قدرت پته ولګي چې دا ما څه منصوبه بیګا جوړه کړې وه، دا وشو سحر څه. نو دا د ایمان والو نښه ده. الله وی خاوندان د عقل چې دي د دې یو صفت دا دی چې دي به وعدې پوره کوي، وعدې به ماتوي نه. او بل والذین یصلون ما امر الله، دا هغه کسان دي دا خاوندان د عقل چې دي به پیوست کوي هغه چې الله حکم کړی دی په هغې سره ایوس ولا چې دا دې پیوست کړلی شي. الله وی دا د عقل خاوندان دي چې هغه رشتهداري پالي او رشتهداري پیوست کوي. دا د عقل خاوند دی. دا الله صفت کړی دی د داسې خلقو چې دي به رشتهداري د یو بل سره تړي، دا به پیوست کوي، دا به پرې کوي نه. الله د دې د پیوستوالي حکم کړی دی چې دا یو ځای کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الواصل بالمکافی، وی رشتهداري پالون کې پیژنئ دا چاته وي، رشتهداري څوک پالي. لیس الواصل بالمکافی، رشتهداري پالون کې دا نه دی چې رشتهدار غږ کوي جو دی غږ کوي، هغه رشته پالی جو دی کوي، هغه سلام ورچي جو دی ورچي، هغه راضي جو دی راضي. نه دا خو مکافي دی، دا خو دی هغه ته بدله ورکوي. دا رشتهداري پالون کې نه دی. ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، نبی علیہ السلام فرمائی رشتهداري پالون کې دا دی چې کله رشتهدار رشته کټ کوي نو دی ورسره پیوست کوي، هغه یې پرې کوي او دی ورولي. دا پالون کې دی. دا اجر چې احادیثو مبارکو کې راغلی دا به ده ته میلاوي چې هغه رشته کټ کوي او دی ورسره تړي، هغه یې پرې کوي او دی یو کوي. هغه مخې له ورځي هغه سلام نه وره چې دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي ما ته رشتهدار غږ نه کوي او زه ورته کوم. نبی علیہ السلام ورته وی که داسې دا ته چې وایي وی دا ته په هغه باندې خورې چانګې، خورې مطلب دا دی به ذلیله کیږي، دی به یو ورځ رسوا کیږي. دا یاد ساتئ. مونږ اکثر رشته ورانه شي، مونږ وایو دی به ماله راځي، بل وی دی به ماله راځي، یو وی دی راله راولی. مونږ عزت په څه کې ګڼو چې دی راله راولي ماله نو دی عزتمن ښکاره شي او هغه بل کو سترګې ښکاره کو. مسله الټه ده. نبی علیہ السلام فرمائی من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله. چا چې په دې ټیم کې عجزي وکړله چې زه به وله ورشم، الله به دا سړی اوچتوي. او دا چا چې تکبر وکړو چې ماله به راځي، الله به دا سړی ده ته رسوا کوي. کنې دی دا ټیم اولی کې د روغي چې کله دی رشتهدار سره روغه کوي، دی وی ماله به راځي، هغه وی ای به زه به وله لاړ شم، دا الله حکم دی. دی اوچت ښه دی او زه کوز ښه یم. دی دا ټیم د ځان سره اولی کې
د په ژوندانه به داسې حالت راځي چې دی به دې رشته دار ته الله رسوا کوي، دی به دې رشته دار ته الله رسوا کوي. نو داسې نه ده پکار، رشتې پاللو کې ډېر جلدي کوئ، جلدي. حدیث مبارک کې راځي چې کم قدم د کور نه اوچت شي د رشته دار د ملاقات دپاره، په دې الله دومره اجر ورکوي لکه د فرض مانځه دپاره چې د کور نه قدم اوچت شي. دومره لوی اجر دی پکې چې سړی د کوره روان شي وایي زم چې د رشته دار تپوس وکم، زم چې د رشته دار خواله ورشم. کم سړی چې رشته پالي الله به یې په بد مرګ نه مړ کوي او الله به یې رزق پراخه کوي. نن چې دا رزق کمی ده او دا رزق په هر ځای کې لنډ تنګ دی، دا د رشته دار سره نالګي ده او د میلمه اکرام نشته دی. که چېرې د رشته دار سره تعلق بحال شو، د میلمه استقبال شروع شو، ته به د رزق فراخي وي. مونږ چې میلمه وینو نو مونږ وایو زه بیا به څه چل کوو. نه، د میلمه اکرام کوه، الله به دې رزق فراخه کوي. په دې سره الله رزق فراخه کوي، په دې الله اجر ورکوي. نو الله د خاوندانو د عقل صفت دا کوي چې دی به د یو بل سره رشتې پالي، دی به رشتې نه کټ کوي. والذین دا هغه کسان دي یصلونه چې دی پیوس کوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی دی الله په هغې سره ایوصله چې دا دی پیوس کړلی شي. ویخشون ربهم دی به یریږي د خپل رب نه، چې هسې نه چې په داسې حال کې مرګ راشي چې د رشته دار سره مې نالګي. عبادات خو مې ټول انښتي دي او په دې ټیم کې راله مرګ راشي چې د رشته دار سره مې نالګي، څه جواب به الله له ورکوم. ویخافون سوء الحساب او دی یریږي د هغې بد حساب نه چې بیا به را سره الله حساب ناکاره کوي. فرمایي للذین استجابوا د هغې خلقو دپاره چې خبرې ومنله لربهم د خپل رب الحسنه د دې دپاره ښایسته حالت دی. والذین لم یستجیبوا له او هغه خلق چې خبره نه مني د خپل رب لو ان لهم ما فی الارض جمیعا که چری شي د دې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټولو ومثله او د دې پشان معهو د سره نور شي نو لفتدوا به نو خامخا په جرمانه کې به ورکړي دي هغې لره. اولئک دا کسان چې دي لهم د دې دپاره سوء الحساب بد حساب دی. ومأواهم او ځای د استوګنې د دې چې دی جهنم جهنم دی. وبئس المهاد او ډېر بد ځای تیار کړلی شوی دی. افمن یعلم آیا پس هغه څوک چې یقین لري انما انزل الیکا چې بېشکه نازل کړلی شوی دی ستا طرف ته من ربکا د طرفه د رب ستانه الحق نو دا حق دی. کمن هو اعما نو دا پشان د هغه کس کیدی شي چې ړوند وي. انما یتذکر اولو الالباب بېشکه نصیحت قبلی خاوندان د عقل. الذین دا هغه کسان دي یوفون بعهد الله چې پوره کوي واده د الله ولا ینقضون المیثاق او نه ماتوي واده. والذین او دا هغه کسان دي یصلون چې دی پیوس کوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی الله په هغې سره ایوصله چې دا دی پیوس کړلی شي. ویخشون ربهم او دی یریږي د خپل رب نه. ویخافون سوء الحساب او یریږي د بد حساب نه.